عزتمندو نن سبا خلکو عزت چې دی دا د دنیا په جاه او جلال کې د خلکو مشاهده دا شوه و یاره عزت چې دی دا د دنیا په جاه او جلال کې دی، عزت چې دی دا په کرسی کې دی، عزت چې دی دا په عہده کې دی، عزت چې دی نو دا چې مخکې دنه لس گاډي رواني او شاته دنه لس گاډي رواني نو خلک وایي دا عزت دی. چې کله مسلمان عزت په هغه څه کې ولټاو چې په هغې کې الله عزت نه دی ښودلی نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک قول دی چې دا به بیا الله پاک دا انسان ذلیله کوي. دی مبارک بیت المقدس ته روانو، دومره لوی سفر و د دې مبارکو په وړاندې د تلو انداز هم جدا و، د 36 لاک مربع میل مالک دی. خو چې کله وته د خپل ځای نه مدینې منورې نه چې کله وته نو صرف یوه سورلي د بیت المال نه راواغسته، صرف یوه سورلي. غلام ورته وویې چې قربان سورلي چې دا یوه ده او کسان دوه یو نو سورلی دوه پکار دي. هغې مبارک ورته وفرمایل چې سورلي به یوه یي، زه زیاتي بوج چې دی په خزانه باندې نشم راوړی، دا د مسلمانانو مال دی. سورلی به یوی البته دومره ده چې کله ته ستړی شې زه به راکوزېږم، زه به نکیل نیسم او بیا به ته په اوښه د پاسه سورېږي، او چې بیا کله زه ستړی شم ته به راکوزېږې. نمبروار به ځو، خو دوه سورلی چې دي نو دا د مسلمانانو په دغه بیت المال باندې موږ بوج نشو راوړی. او بیا تاریخ گواه دی چې کله دی مبارک د بیت المقدس د فتح په موقع باندې کله دا مبارک داخلیږي نو د خپل موضع چې دی دی اوښکلی وی نو دی د خپلو ولو د پاسه کېښودی. چې کله د ولو د پاسه کېښودی نو حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ مبارک دا مبارک صحابي ورسره و یو ځای ورسره نو ده چې ورته وکتل نو ده ورته وی قربان امیر المؤمنین داسې چلو کا چې دا انداز د ماته بند را نه که. مخامخ چې دي هغه به د شام او د یو ځای د بل ځای ډېر لوی لوی خلک هغې به وي او هغې به ګوري مخامخ چې دا د مسلمانانو امیر المؤمنین را روان دی او موضوع چې دی هغه د دې ځای نو د خودو ځای خو د هغې نه دی نو دا سیز ماله خوند را نه که. لہذا تاسو دا موضوع ښکته کئ د دې اوږو نه، ځکه چې تاسو د مسلمانانو بادشاه امیر المؤمنین یې. چې کله حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا خبره واورېده نو ډېر زیات جلال کې راغی او دومره جلال کې راغی چې وی فرمایل چې ابو عبیده چې ته دا نه وې د ما وړاندې ته تا دا خبره نه وې کړې دا بل چا کړې وې، دا خبره بل چا کړې وې او تا نه وې کړې. فجعلته نکالا لامت محمد صلی الله علیه وسلم، ما به هغه د امت محمدي دپاره یو د عبرت مقام ګرځولی وې، ما به داسې سزا ورکړې وې. خو اوستی د حضور علیه السلام مبارک جلیل القدر صحابي یې، د حضور علیه السلام سره په جهادونو کې ملګری او بیا د صحابیت مقام دی چې تا دا خبره وکړه نو لہذا هغسې سزا خو نشم درکولی، خو خبره یوه یاد او ساته چې مونږ له الله جل جلاله چې عزت را کړی دی هغې د اسلام د خاطره را کړی دی. مونږ چې وو په دنیا کې د ټولو نه ذلیل قوم وو، مونږ خپل رب هم نه پیژنده، مونږ به د بتانو عبادتونه کول. زما محبوب علیہ السلام مبارک راغ اسلام راوړه، اوس الله جل جلاله د اسلام د خاطره په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات عزتمند قوم ګرځولي. سبحان الله. او فرمایل چې دا خبره زما واوره چې کلم یو قوم چې هغه له الله په کومو خبرو کې عزت ورکړي هغه پرېښود او د عزت نور لارې اختیار کړې نو د ځان له په خپله باندې د ذلت لار خوښه کړه چې الله عزت اسلام کې در کړی دی نو بیا به همیشه په اسلام کې ګورې. نن سبا عزتمندو زمونږ په وړاندې د ټولو نه لوی چې زمونږ او تاسو میانځ ته یو المیه ده هغه دا ده چې کومې لارې اسلام د عزت خولی دي انسان چې عزت ګوري په هغې کې نه ګوري په بل څه کې ګوري. خلک وایي نه عزتدار هغه دی چې چا سره پیسې ډېرې وي، چا سره دنیاوي رتبه ډېره لویه وي، څوک بادشاهي وخت ته ډېر زیات قریب وي، څوک چې وي هغه داسې وي چې هغه سره عہدې وي غټې غټې او د چا نه مخکې وروستو ګاډي رواني نو دا جوړ عزت دی. او که بل یو انسان چې کوم دی هغه سره د دنیا جاه و جلال نه خو د اسلام په لار باندې رواني، د اسلام مطابق رواني نو دا عزت نه دی. نن سبا عزتمندو د خلکو مشاهده دومره خطا او غلطه شوه. دا چې کله قارون میانځ ته راغی او هغه قرآن دغه حالات راغستی دي، قارون راووته او ورسره خپل لښکر و هغه په عجیب عجیب انداز باندې و نو کم خلکو چې د دنیا د هر څه ته عزت وې نو هغې وې یا لیتنا لنا مثل ما اوتي قارون، هی کاش چې مونږ ته هم داسې شیز میلو وی داسې عزت لکه د قارون ته چې څه میلو دي. انه لذو حظ عظیم دی، خو د ډېرې لوی برخې خاوند دی. یو مشاهده دا وه چې دا څیز چې د عزت والا دی، خو چې چا ته پته وه
قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ هغه مبارک سبق چې دا په یورپ کې ویلو او د یورپ رنگینه کتلې وي د یورپ هغه ټول هغه دنیاوی چمک دمک یې کتلو زمون خلق لاړ شي دوه لیټونه وګوري د هغې عقل فکر هلته کې پاتې شي بیا دلته کې راشي ټول عمر د یورپ په صفتونو کې تېرېږي یاره جي هلته کې داسې بلډینګ و هلته داسې و او بیا د افسوس خبره دا ده حرم ته لاړ شي مکې معظمې ته لاړ شي مدینې منورې ته لاړ شي چې واپس راشي چې کله هم صفت کوي د هغه ځای د بلډینګونو کوي یاره داسې بلډینګونه و او داسې تعمیر و یعنی زمونږ هغه معیار دومره عجیبه غوندې جوړ شوی دی چې په بلډینګونو باندې یو ځای د صفت و نو بیا به خلکو د پیرس ښار ته تللې هغه ځای به یادو مدینه منوره چې ښایسته ده زما د جانان مبارک په وجه باندې ښایسته ده د مدینې منورې یو ذرې له چې الله جل جلاله عزت ورکړی دی او په ټولو کائناتو باندې ورله ورکړی دی چې چا به د هغې باره کې فرمایل دا مدینه منوره د ډېره ښکلې مولا دا مدینه منوره دا ډېره ښکلې مولا او تا د احسان په صابون ډېره د وینځلې مولا کله به فرمایل لاهوتي انوار وریږي مدینه منوره کې او عاشقان په شوق جړیږي مدینه منوره کې ملائک د اسمانونو په هزار ذوق و شوقونو هزارونه راکوزیږي مدینه منوره کې عزتمندو مدینه منورې له چې الله په څه وجه عزت ورکړی په کار چې په هغې باندې صفت وشي مکه معظمه ام القرا د ټولو کلو اصل چې الله په کومه وجه باندې عزت ورکړی دی نو زموږ خلک چې معمولي چېرته د یورپ چمک دمک وګوري واپس چې راشي نو بیا لګیا وي بیا د هغه ځای په هغې باندې فخر کوي کله دا د فرانس کې تصویر دی دا په امریکا کې دی او دا د دې ځای دی خلک وایي وګوره فلاني له الله ډېر لوی عزت ورکړی دی داسې مو شو مې تا عزت پېژندلی نه دی عزت هغه دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ابو عبیده بن جراح ته فرمایي چې کله موږ له الله د اسلام د خاطر عزت راکړی دی دا هغه عمر فاروق و چې د مدینه منوره کې چا نه پېژنده د مکه معظمه کې چا نه پېژنده خو چې کله اسلام کې داخل شو اسلام ولا دومره عزت ورکړه چې دا هغه عمر فاروق د 36 لاکھ مربع میل مالک دی او دا هغه مبارک نوم چې واغستی شي رومیان په خپلو ایوانونو کې په لړزان باندې شي الله کریم جل جلاله دغه دین له ډېر لوی عزت ورکړی دی او دا عزت چې دی دا د اسلام د خاطره بیا الله کریم جل جلاله هغه چا چې په دې دین باندې منګولې لګولې دي دا عزت الله جل جلاله بیا هغه چاله ورکړی دی نن که چېرته موږ د اسلام د عزت لار پرېښوده او د ذلت په لارو پسې شو زمونږ د ټول نن مزاج دا جوړ شوی دی د امریکې او د مغرب او د یورپ نه موږ ځانه خوا دې خوا که موږ له به روپۍ څوک راکوي موږ له به پیسې څوک راکوي که موږ ځان د یورپ نه خوا دې خوا کو زموږ اقتصاد به څنګه چلیږي او موږ به په دغه اقتصاد کې به بیا زموږ ژوند څنګه تېرېږي موږ له به قرضې څوک راکوي ما وی چې کله تا د اسلام لار پرېښوده نو بیا به په دې لاره کې خامخا امام اهل سنت فرمایي امام اهل سنت ته موږ وی د عزت لار کومه یو ده هغه مبارکو فرمایل چې چا د حضور در پرېښودی دی نو هغه خو بیا چر عزت لیدلې نه دی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اور پھر کے گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے ہجائے کیوں چې چاته امت وګوره تاریخ وګوره چې د هر څه ضرورت ورته پېښ شوی دی راغلی دی د حضور علیه السلام مبارک در ته راغلی دی د حضور علیه السلام مبارک در خپل کړی دی او چې هغې در ته راغلی دی نو هغه در کې بیا الله جل جلاله دومره څه ورکړي دی چې د هغې در نه بیا څوک بېنوا نه دي تللی زما نیکه مبارک باسې خو نه فرمایل چې سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړې چا له دې درباره نه ده